نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. د هر یو انسان په نفس کې پیدایشي او طبيعي شهواني خواهشات پراته دي، سړی دی او که ښځه ده، او دغه شهواني خواهشاتو د پوره کولو د پاره الله تعالی د کومه جایزه طریقه چې وستی ده دغه د پاره د نکاح لار برابر کړی ده. په دغه جایزه طریقه باندې هر یو کس د شهواني خواهشات پوره کولای شي. اوس کو څوک دا جایزه طریقه د نکاح پری دي او خپل جنسي خواهشات او نسواني خواهشات د شهوت هغه په غلطه طریقه باندې پوره کوي، نو دې ته زنا وایي. زنا دا په ګناه کبیره کې دومره خطرناک او خوفناک ګناه ده. خوفناک او خطرناک ځکه وایي چې د دې ګناه ډېر سخت هغه عذاب دی. د هر یو ګناه عذاب شته دی. په ګناه کبیره کې که هر یو ګناه ده، که قتل دی، که شراب دی، شراب دی، که تهمت دی، که هر یو ګناه کبیره ده، نو د هغې خپل عذاب شته دی. خو لیکن په دې غټو ګناهونو کې دا زنا دا ډېره خطرناک ګناه هم ده او د دې ډېر خطرناک او سخت عذاب هم دی. د دې زنا چې دی د دې هغه دینی نقصانات هم شته دي او د دینی نقصانات سره سره دنیایي نقصانات هم شته دي، ساينسي نقصانات، هغه طبي نقصانات چې ورته د جسم هم شته دي. دینی نقصانات خو دا دي چې د دنیا او د دنیا کې ډېر پریشان وي، مصیبتونه وي او تکلیفونه وي، مقدمات وي په باندې، او د هم وخت د زړه پریشان وي او زړه چې کم دی هغه غمجن وي او دا چې کم دی د هر وخت په غم کې مبتلا وي. حدیث پاک دی د بخاری شریف حدیث دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمول بداو چې هغه به صحابه کرامو ته وي چې کچا خوب لیدلې نو ما ته وایي چې بیان کوي او راته وایي، او کچا به خوب نو لیدلې نو هغه به ورته بیانولو چې چا به لیدلې او ورته بیان کوم. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل د خپل خوب بیان کوي، وایي دغه شانتې زه خوب وینم چې دوه کسان رالل او زه ونیوم او ځان سره بوتلم. نو وایي زمونږ په داسې کسانو باندې تیرېدل راتلل او په داسې خلکو تیرېدو چې هغوی ته قسمه قسم عذاب الله ورکولو. نو ما به نو تپوسو کو د هغه دوو کسانو نه چې هغه فرشتي وي چې یاره دا څه ولې عذابېږي، نو هغوی به راته وایي چې لږ مخکې لاړ شه. نو چې زه به مخکې لاړم هلته به یو بل کس داسې عذابېدو، نو ما به ورته چې دا ولې، نو راته وایي چې مخکې لاړ شه. داسې 3-4 داسې تپوسونه به مې وکړل، هغې نه به هغه مخکې لاړل. چې داسې مخکې لاړم نو ومې کتل یو تنور دی، نو هغه تنور نه چغې راځي. نو چې زه لاړم نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي نو چې داسې ما تنور کې وکتل نو هغې کې بربن سړي او بربن ښځې ناستې وي. نو ما تپوس وکړو چې دا ولې دا بربن سړي څوک دي او دا بربنډې ښځې څوک دي؟ نو راته وویل شول چې دا بربن سړي هغه سړي دي چې هغې خپل حلال ښځې پرېږدي، په حلال نکاح ښځې پرېږدي او پردو ښځو ته ځي او هغوی سره بدکاري او زنا کوي. او دا بربنډې ښځې هغه ښځې دي چې دوی خپل حلال خاوندان هغوی پرېږدي او د پردو سړو سره په حرامه باندې هغوی زنا کوي. نو د هغوی د لاندې نه به لاندې طرف نه به چې کوم دی هغه د اور ګوله او لمبر اوچته شوه، نو دوی به چغې ووالي او بیا به هغه لمبه چې ښکته شوه نو دوی به غلي شوله. نو ګورئ د څنګه چې دوی هغه ګناه کړې ده، نو عین د هغه ګناه مطابق عین د هغې مطابق ورته هغه سزا ملاویږي چې څنګه جرم کړی د هغې مطابق ورته سزا ملاویږي. چونکې دا زنا په بربنډه کېږي، نو دوی د په بربنډه زنا کړې ده، نو دغې وجې نه د جرم د سزا د عذاب په وخت کې دوی بربنډ کړی شول. بل دا دی چې د خلکو نه یې پټه کړې ده، ځکه چې د خلکو نه خو یریدل لیکن د الله تعالی نه یریدل، نو الله تعالی بیا بربنډ کړل او د رسوایۍ او د ذلیله کولو د
پاره چې دی الله تعالی دوی بربند کړ او دغه سزا چې کم دی دوی ته دا ملاویږي. دغه شانتي د بل موقع باندې دا سوا چې درستخان پروت دی او پاغي باندې یو طرف تم هغه غوخه پرتی دی خوشبودار او بل طرف ته چې دی بدبودار ډډوزي تخیږي او پاغه خوشبودار او خي مزیدار غوخه هغه پری خدلی دي او دې طرف ته پاغه خراب غوخو باندې خزي او سړی اړم دي. نو تاسو کو نبی اسلام دا چې دا سوق دي نو ورته چې دا هغه خسړی او خزي زناکار دي چې هغه دا هغه سړی زناکار دي چې هغه خپل حلال بیبي او حلال خزه پری دي او پردو خزو سره زنا کوي او دا هغه زناکاری خزي دي چې خپل حلال خاوندان پری دي او هغه چې کم دی پردو سړو ته دي نو دی په هغه مردار باندې چې کم دی هغه اختشوي دي دا د دوی د پاره ساو عذاب دی. د شانتی د زناکار د پاره خو په دنیا کې عذاب دی او په آخرت کې لیکن په قبر کې چې عالم برزخ ته چې د دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناه غوښتي دا عالم برزخ په قبر کې د نور ګناهونو په ګناګارانو په نسبت باندې دی زناکات ډیره سخت سزا وي ډیره مضبوطه سخت سزا خوفناکه ورته ملاويږي او دته چې کم دی په دې قبر کې او یا زرا هغه دروازې د اور چې دی کولاو شي او دته هغه نه مختلف قسمه تپش راځي او د اور لمبي چې کم دی آت ناراضي دغه شانتي په زورګونو قسم ماران په باندې چې کم دی اختی یعنی د نورو د ګناهګارانو په نسبت باندې په قبر کې زناکار سړي د پاره ډیره سخت چې کم دی هغه سزا هغه ملاويږي. د ګناه کو چې کم دی ما تاسو ته وی چې هر یو سزا ده خدا دغه زنا چې کم دی هغه ډیره سخت سزا ده نو دای خو هغه دینی هغه د آخرت هغه سزا شولا او دنیاوی سزا صدا هغه طبي لحاظ سره او د جسمانی لحاظ سره سزا ده هغه د نقصانات سدي هغه نقصانات دادي چې د هغه بدن خرابيږي بدن کمزوري کیږي او رنگ زیړیږي او رنگ چې کم دی هغه خرابيږي او مخ بد شکل کیږي او مخ چې کم دی هغه بد صورت شي بد شکل شي او د زناکار سړي د خاندانی عزت او شرافت نه دی محروم شي په خاندان کې د زناکار سړي هیڅ کوم عزت نه کوي او په معاشره کې په خلکو کې سپکوي په معاشره کې د زناکار سړي سوک چې کم دی قدر او عزت نه کوي نو ور سره سوک الیک سلیک کوي نو ور سره سوک چې کم دی هغه دعا سلام کوي او هر یو سړی چې ورته ګوري نو ډېر سپک نظر ورته کوي او ډېر سپک باندې ورته ګوري او قسم په بیمارو کې چې کم دی مبتلا وي په دنه پټول ظاهری خو امن حسواله دی او نحوست ته چې بد شکل شي لیکن جنس کې دنه قسم بیماریان هغه پیدا شي او قسم چې کم دی د باندې د بیماریانو هغه حمله کیږي نو ګناه کو چې ار یو کوي نو داغي دنیاوی او دینی هغه نقصانات شته دي او هر یو ځکه چې دا ګناه دا هغه نحوست راولي او دا ګناه چې کم دی هغه تباہی راولي هر یو ګناه چې کاغه ګناه صغیره وي او کو ګناه کبیره وي خو چون کې دا د چې ګناه صغیره وړه ګناه چی وي نو هغه په توبه استغفار نه بغیرم چې څوک نیکیو کې عبادتو کې صدقه او خیراتو کې د الله پنوم نو هغه خود به خود هغه وړه ګناه ختم شي ځکه ان الحسنات یذهبن السیئات ځکه چې حسنات نیکو ته وي او سیئات هغه ګناهونو ته وي نو چې هر کله نیکی راشي نو هغه ګناهونه دا واړه ختم شي لیکن غټه ګناه دا هغه بغیر د توبه او استغفار نه هغه نه معاف کیږي او هغه به توبه نصوحه خالص توبه او باسن الب هغه ګناه دا غټه ګناه ستا معاف کیږي نو په دې غټو ګناونو کې یو ګناه چې کم دی هغه زنا ده چې دا بغیر د توبه او استغفار نه چې کم دی هغه نه لري کیږي ورونو چې یو طرف ته ک الله تعالی د انسان په نفس کې ټیک ته چې هغه شهوت اچولې دي او هغه جنس کې چې کم دی هغه رجحان اچولې دي خو لیکن عمدہ الله تعالی بل طرف ته ورته هغه جایزه طریقه وستي ده چې هغه د نکاح طریقه ده نو چې یو سړی ته د خپل د جنسي تسکین د پاره الله تعالی د نکاح جایزه طریقه وستي ده نو دا هغه د پاره نو پکار داده چې دی هغه جایزه طریقې باندې خپل شهوانی هغه خواهشات پوره کی په ناجایزه طریقه باندې چې کم دی هغه خپل خواهشات پوره کول هغه چې دی هغه منه ده او دغه د پر دغه عذاب دی دغه وجنا
مونږ خو الله تعالی منو خو لیکن د الله تعالی حکمونه نه منو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منو خو داغه حکمونه نه منو. لیکن شیطان نه منو لیکن داغه چې کم دی هغه خبره منو. نو دا څومره ګناهونه چې کم دي دا ټول چې کم دی دا الله منع کړی دي. نو الله خو منو خو ګناهونه چې کم دی هغه کو هغه نه منو. او شیطان دا ټول ګناهونه راته مخامخ کړی دي نو شیطان نه منو هغه ګناهونه